سره زه یم سید کبیر شاه. ګرانو کتونکو، هر پروګرام کې مونږ د افغانستان او د پاکستان د تاوتریخوالي خبره خو کوو، خو هغې نه بعد درې ځلې ناستې شو. هغه ناستي څه رنګ رو نه او نه څه فیصله مخې ته راغله. په هغې باندې به هم خبره اتره کوو. مونږ ګورو چې بدامني ډېره زیاته شوه. پرون مونږ وکتل چې په وانا کې اټیک وشو، نن په مین اسلام آباد کې اټیک وشو. ویلې کېده دا د خبرو د مخې دا خبر راتلو افغانستان د سایډ نه که چیرې مطالبات کامیابه نه شو نو زموږ لومړنی ټارګټ به اسلام آباد وي. آیا دا ټارګټ ته مونږ په کم نظر باندې کتلی شو؟ په دې باندې مونږ سره خبرو کولو لپاره صحافیان موجود دي. دوه په لومړنۍ صحافي پېژنګلو به تاسو سره وکړم چې هر وخت مونږ سره په پروګرام کې موجود دي. ساجد ټکر صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. ډېره مننه شاهجي، تhank you. زمونږ دویم میلمه زمونږ خوږ ورور کامران شاه صاحب. کامران صاحب تاسو ته هم پروګرام کې هرکلی وایو. ټکر صاحب لومړنی به راشو، ګورو بدامني ډېره زیاته شوه. نن دویمه ورځ ده، په دوه ورځو کې مونږ وکتل چې په وانا کې اټیک او بیا په مین اسلام آباد کې اټیک. خو د اسلام آباد اټیک ته مونږ په کم نظر باندې کتی شو؟ افغانستان ټارګټ کړی و چې یاره که داسې څه خبره وشوه یا مخې ته راله نو زموږ لومړنی ټارګټ به اسلام آباد وي. آیا دا مونږ په هغې باندې دغه کولی شو چې یاره د افغانستان د اړخ نه شوی دی؟ ډېره مننه شاهجي، ډېر زیات عجیبه ترینګلي حالات دي. اول خو زه شاهجي ته زموږ ډېر تکړه ملګری کامران علي شاه صاحب دوی ته هرکلی وایم په سید کبیر علي شاه افیشل کې. او ماشاءالله چې زموږ دا سلسله رو رو غځېږي چې د شاهجي غوندې هم ماشاءالله دوه زما شاهجي دواړه رانه کشران دي، خو زه پرې ډېر ډاډه یم. دا د خپل فیلډ ډېر مړنی دی او شاهجي د دې نه خو مونږ زده کړه کړو. زما نه کشر دی خو دوی بیټ داسې دی چې مونږ ته ډېره زده کړه کړو. شاهجي ستاسو دا سوال دا ډېر ټیکنیکل سوال دی او ډېره مهمه پوښتنه ده. حقیقت دا دی چې مونږ ګورو نو اول خو دا روان کال نه دی، کال 2025 دا د ترهګرۍ په لحاظ د ټول ډیکټ په دې 13-11 کلونو کې د ټولو نه زیات متاثره کال دی، د ټولو نه خطرناک کال دی. تاسو ګورئ تیر کال اکتوبر نومبر کې یو ناڅاپه بس مطلب چې زموږ په سکیورټي فورسز باندې بریدونه شروع شو. هغه سلسله ډېره په زیاتېدو ده، بلها اپریشن هم کېدی او بیا مطلب چې په دوی باندې اټیکس هم کېدل. او هغه شمیره د پیښو په دې کال کې ډېره زیاته وه. لا کال کې څه خواوشا یوه نیمه میاشت لا پاتې هم ده، الله دې خیر وکړي. بلکل دا کم چې 13 ورځ تاسو اشاره وکړه د وانا دا پیښه وشوه، وانا کیډټ کالج. نو اول خو د الله ډېر شکر دی چې یو دویم اے پی ایس د دې کوشش وشو، خو د سکیورټي فورسز هلته چې کم دغه وکړو او هلته کم 4-5 حملاورو ترهګرو هغه یې ووژل او هلته بدلی چې اوس کلیرنس وشو. بیا نن ډېره بده پیښه په اسلام آباد سرخار کې وشوه چې دې هغه ټول ملک چې کم دی نو لکه ولړزولو چې کیپیټل دی یو سکیورټي وي. تاسو د دې دواړو پیښو نوعیت ته وګورئ. لکه مونږ دا کتل چې اوور د ایرز یا په د 13 موده کې لکه داسې یو چینج غوندې راغلی و د ترهګرۍ په پیښو کې چې هغه به زیاتره په سکیورټي فورسز کې دی، لکه پولیس په نښه دي، زموږ آرمي په نښه ده، اف سی په دوی باندې اټیکس کېدل. اوس تاسو وانا کیډټ کالج ته وګورئ نو دې کې خو ماشومان دي که نه، په هغې اټیک وشو. نن اسلام آباد کچهري د عام خلکو ځای دی که نه، بلکل. خو لکه تحقیقات چې کم روان دي او یا هغه فوټج راغلی چې دغه حملاور چې کم دی نو دی دننه تلو کوشش کوي خو هغه ته رو ګودر نه میلاویږي، نو بیا د پولیس چې کم وین دی د هغې سره ځان دغه کوي. نو یو نوعیت ډېر زیات بدل شو. اوس ولې چې زمونږ هر سړی دا غواړي پولیټیکل پارټیز، هر سړی تنظیمونه، زمونږ سکیورټي فورسز لګیا دي، قربانۍ ورکوي، بیا هم ترهګري په بره روانه ده. شاهجي ګوره 11 کاله برابرېږي خواوشا په دې پېښور کې ډېره یو لویه پیښه شوې وه. چې اوس هم سړی را یاده کي د پی ایس پیښه ډېره لویه دردېدونکې، 140 ماشومان. بیا د هغې پیښې نه پس ټول ملک، ټول قام، دا ټول پارټۍ دا ټولې یو ځای شوې او دوی نیشنل ایکشن پلان جوړ کړ، 20 نکاتي یو دغه. بیا خو په هغې کې نور دغه وشو 14-15، خو سوال دا دی چې په هغې عمل څومره وشو، حل یې سره ونه وته او که نه. لکه دا خو بنیادي توګه د ترهګرۍ د خاتمې دپاره و که نه. اوس سوال دلته دا پیدا کېږي چې زموږ پالیسي میکرز، زموږ حکومتونه
اوس وفاقي ترهګري مسله ده که نه د ټول بالکل. ملک مسله ده د پښتونخوا مسله ده د وزیرستان مسله ده د پښتونخوا د ټول ملک دا خو ټولو مسله ده یوه ده نو زمونږ چې کوم پالیسي ساز دي بیا سټیک هولډرز دي دی چیرته ولاړ دي لکه مطلب چې تاسو وګورئ اپریشن کوو اپریشن نه کوو د وفاق یو دریځ دی د صوبایي حکومت بیل دریځ دی نو په دې سیزونو کې چې مطلب هم آهنګي نشته کوارډینیشن نشته د یو بل سره نو هغه څیز په سیوا کېدو دی تاسو بله خبره وکړه چې د افغانستان خبره ګورئ کله چې هلته رژیم چینج شوی دی کال 2021 کې د اګست په میاشت کې نو تاسو دا اندازه ولګوئ دا موږ الزام نه لګو دلته حالات په خرابېدو دي نن خو دلته آفیشل زوم وی چې د دې لینک لکه یا د دوی رابطه لکه د وانا دا د هغې طرف ته وه ښه جي ټیک ده او نو په دې ټولو څیزونو به نظر ساتل وي یقینا ټکر صاحب تاسو له بیا راځم تاسو سره بیا هم خبرې کوم سوال به کوم خو دا وخت موږ سره کامران علي شاه موجود دی کامران صاحب موږ ګورو چې پیښې یو ځل بیا مخې ته راغلي دي او زموږ پولیس فورسز ډېر زیات ټارګټ کېږي چونکې تاسو سره کرایم بیټ دی څه به وایي پولیس فورس خو ښه نه. په نښه دی او دا ښکاره خبره ده او په خاصه توګه که وګورو نو زموږ په جنوبي اضلاع کې د پولیس فورس ډېر زیات په نښه دی جی. اوس هم لږ ساعت وړاندې یو دغه راغی چې سردي خیلو کې بنو کې جی. څه حمله وغیره شوې ده یا پولیس پوسټونو باندې ځکه چې پولیس د دهشتګردۍ دا جنګ چې دوباره شروع شوی دی او دا دوباره تود شوی دی نو په دې کې پولیس یو واری بیا په فرنټ لاین باندې دي او سیکورټي فورسز هم دي په فرنټ لاین باندې خو چونکې پولیس د دې ځای د عوامو نه دي او د پولیس کار دغه نه دی امن و امان په وړه سطح باندې په کلو علاقو کې په دغه راوستل دا د پولیس کار دی خو چونکې دا واقعیات داسې دي دا مسایل داسې دي چې د هغوی په نښه پولیس هم دی ځکه چې پولیس د سیکورټي فورسز سره اوږه په اوږه ولاړ دي سیکورټي فورسز پولیس سره اوږه په اوږه ولاړ دي او د هغه خلک چې کوم شر کوي هغه خلک چې کوم امن نه خوښوي او جی. په دې ملک کې اړې ګړې پیدا کوي نو د هغې دغه دواړه خلک چې دي نو په نښه باندې دي او د دې سره سره عوام هم د هغې په نښه باندې دي نو حالات یو وارې بیا لکه ټکر صاحب چې څنګه خبره وکړه نو خوالي طرف ته نه روان بله خبره دا ده چې د افغانستان خبره کو نو د افغانستان اثرات ډایرکټ په خیبر پښتونخوا په پاکستان راځي بالعموم خو بالخصوص په خیبر پښتونخوا او بلوچستان باندې ډېر زیات راځي بیا خیبر پښتونخوا په تیره د دغه سیزون نه ډېره خو زیاته دې ځل کامران صاحب ناستې چې کوم شی و په هغې کې ویلې شوي وو که مطالبات د مطلب ونه منلی شو خبره جنګ طرف ته لاړه نو د هغې ټارګټ لومړنی اسلام آباد و نو آیا چې دا نن کومه پیښه مخې ته راغلې ده د اسلام آباد والا نو دې نه موږ څه میسج اخیستی شو دا ګوره چې همغه کړی دي که نه پاکستان همدغه یوه مطالبه ده چې د پاکستان چې کوم شرخوښي په افغانستان کې دي د افغانستان ځمکه استعمالوي او د انډیا الیکار جوړ شوي دي فتنة الخوارج دي او په څه ناسه شکل باندې لکه ځمکه یې وله ورکړې نو افغانستان یې سپورټ کوي د افغانستان رابطې د افغانستان اړیکې چې دي نو انډیا سره زیاتې شوي دي انډیا غواړي چې په یو ګزار باندې دوه ښکاره وکړي که یو خوا افغانستان خراب کړي مختورن کړي د هغې د عوامو په نظر کې هم او د خیبر پښتونخوا یا د پاکستان د عوامو په نظر کې هم نو دې سره سره هغوی په پاکستان کې اړې ګړې هم غواړي ځکه چې دا د هغوی ټارګټ دی او څه موده مخکې چې هغوی ته کوم شړق په دې مخ باندې میلاو شوي د انډیا ته او کومه ماته یې خوړلې ده نو هغه زخمونه هغوی اوسه پورې سټي لګیا دي او د هغې د درد نه نه راوتې خو دا ده چې په بل اړخ هغوی لګیا دي زمونږ بیخکني کولو کوشش کوي که وګورو نو زمونږ سیکورټي فورسز زمونږ پولیس چې دي نو هغوی ته ولاړ دي عوام نن خبره به زه تاته وکړم جی. چې نن ما یو سروی ټایپ کوله او په هغې کې ما دا تپوس کو چې که بیا د انډیا د طرفه د افغانستان د لوري شو که د اړخه شو د جارحیت کوشش وشو نو عوام او پړه لیکه چې کومه طبقه ده هغه چا سره ولاړه ده نو د هر یو سړي دغه یوه خبره وه چې زموږ په ملک کې به ډېر زیات د خپل منځ کې تاوتریخوالي به وي جی. اړې کړې به وي جګړې به هم کوو خو دښمن دپاره موږ یو که هغه لکه د حکومت ملګرتیا کولی که هغه د خپل سیکورټي فورسز ملګرتیا کولی نو موږ به دغې ته تیار یو او دا یو میسج او پیغام یې هم ورکړه چې افغانستان او پاکستان دواړه
همسایه ملکونه دي رونه دي زمونږ دود دستور یو دی او خصوصا د خیبر پښتونخوا بلوچستان زمونږ ژبه یو ده ثقافت هم یو دی دین هم یو دی نو پکار دا نه د افغانستان له چې هغه د بل چا علیکار جوړ شي او د بل چا په اشارو باندې پاکستان سره چې دی نو ګوتې ماتې کی نو دا ټول هغه سیزونه دي لکه نننۍ واقع چې تاسو کوم خبره وکړه اسلام آباد والا لږ ساعت مخکې یو پیغام موصول شو په هغې کې دا ویلي شو چې په پاکستان کې کوم د کالدم جماعت دی هغه د دې دغه قبول کړه د دې ذمہداري قبول کړه چې دا مونږ کړی دی نو ذمہداري قبول کړه خو که دا کړی او پسې ولټیم دا مقصې د افغانستان ترو انډیا ته دا سیز ورځي مونږ لکه په خپلو کې هر څه یو خو په کار دا ده چې مونږ خپل دوست او دشمن وپېژنو مونږ هغه خلک وپېژنو کوم چې زمونږ دپاره په فرنټ لاین باندې قربانۍ ورکوي هغه خلک وپېژنو کوم چې د شانه په مونږ باندې ګزار کوي نو لکه افغانستان ټول داسې نه دی یا د افغانستان امارت اسلامي چې کوم قیادت ته ټول داسې نه دی خو هغې کې هم څه خلک شته او په هغه کې قندهار چې کوم ګروپ دی هغه ډېر سخت دریځ لري د پاکستان حوالې سره او دې وخت کې اوس هغې ته یو دا ایج هم حاصل دی یو دا مثبت دغه هم حاصل دی چې د افغانستان زیاتره عوام هغه د پاکستان په حق کې ګورې نه دي زه یو خبره دا وکړم چې دلته درې نسلونه پیدا شو لوی شو او د هغې نور نسلونه رال خو د هغې باوجود نه خپل ملک تلو ته تیار دي او که خپل ملک ته لاړ شي نو بیا د پاکستان خلاف دی نو لکه دې ته په عامو ټکو کې زه نشم ویلی چې لکه کوم لفظ ولا استعمال کوم خو لکه دا یو ډېره بده خبره ده چې ته په یو ملک لکه تا د خپل بچي په شان د خپل رور په شان وساتي او ته بیا 50-50 کاله تېر کړه ته بیا خپل ملک ته لاړ شي دومره نفرتونه خورې نو دا یو ډېره دغه خبره ده او کوم واقع چې شوې ده کوم خلک چې پکې شهیدان شوي دي الله تعالی دې د هغوی درجات بلند کړي خو دا ده چې مونږ ته هم پکار دي چې په خپل دغه باندې اوس نور هم کار توند کو تیز کو انټیلیجنس بیس چې کوم زمونږ ویښېدل پکار او خو پوره ویښ شو بیدار شو چې کوم ګزام راځي چې هغه واپس په شا تمبو راځم به کامان صاحب تاسو باندې بل سوال هم کوم خو ټکر صاحب موجود دی ټکر صاحب راځو به دې ته درې ځل ناستې کېږي جی مذاکرات ناکامیابېږي د هغې د وجې چې کوم دی نو ترخګري سیوا کېږي څه به وایي دا ډېره لویه ناکامي ده ګوره دا موږ چې بار بار وایو ستاسو په دې پلیټفارم موږ ویلي یو ټول دلته چې څومره سنجیده خلک دي نو هغوی بیا وایي چې بهی دا مذاکرات وکړئ په هر حال کې وکړئ خو څنګه چې شاجي هم اشاره وکړه هغې طرف ته چې افغانستان ګورئ لکه بالکل څه ګیلې به هم وي خو د پاکستان او د افغانستان نږدې ګاونډ دی بالکل د یو بل محسنان پاتې شوي دي د یو بل په کار راځي هندوستان به نن د خپل مطلب دپاره تا استعمالوي خو ستا ملګری نشي کېدی صحیح ده نو ګوتې ماتول بالکل دا په کار نه دي مطلب چې تنګ نظري نه ده په کار لنډمهالي نه ده په کار یا هغه مطلب چې سترګې پټول نه دي په کار ټکر صاحب دې نه بعد هم چې کوم دی نو څه ناستې کېږي په نورو ملکونو کې د ترکیې چې کوم وفد دی هغه راغلی دی ښه جي او مطلب چې هغې دلته اول د دوی چې کومې خبرې اترې دي هغه اورېدل غواړي بیا به هغه هغوی کابل ته رسوي خو اوس چې کوم دا ریسنټ ډیولپمنټس وشو دا خو ډېر بدرنګ ډیولپمنټس دي په وانا کې په اسلام آباد کې نو د دې سره اوس په کابل باندې چې کوم دباو دی هغه سیوا خوشه ځکه چې هغه دوی کومه دعوه کوي چې مطلب دا دی د هغوی سره لینکس دي یا هدایات ورته د هغه ځای نه میلاوېدل نو دغه ټول چې کوم تحفظات دي یا ثبوتونه دي هغه به دوی د ترکیې د وفد دګدي پاکستان بیا به دوی ځي هغوی سره به خبره کوي پاکستان بغیر ثبوته خبره نه کوي دوی خو هلته هم په استنبول کې هم ثبوتونه هغوی تکدلي وو چې دغه خاوره استعمالیږي دغه چې کوم تشکیلونه کېږي خلک راځي یا هلته چې کوم د دوی کیمپونه دي یا پټ دي نو ټول ورته دوی ورکړي وو نو اوس په دوی خو دباو سیوا شي خو شاجي دلته یو ډېره مهمه خبره ده یو منټ ستاسو اخلم ضرور حالات ډېر زیات حساس دي او هغه ځکه چې که د ایسټرن بارډر نه یعنې د انډیا له خوا د مشرقي بارډر نه به پاکستان سره ټینشن و نو دې خوا به مسله نه وه اوس انډیا داسې کار وکړو ګورئ د هغوی پراکسیز دي چې کوم بینډ ګروپس دي په افغانستان کې نو په دې کې شک نشته هغه هغوی فنډ کوي هم سپورټ کوي یې هم او څه دپاره د پاکستان خلاف د استعمالولو دپاره اوس په یو وخت پاکستان په ایسټرن او په ویسټرن بارډرز باندې انګیج دی ټینشن دی حالات
هر طرف ته تلی شي. نو ځکه موږ بیا زور ورکو چې زموږ وفاقي حکومت دی په داسې حالاتو کې ګوره سار له دلته امن جرګه کیږي، ټیک ده، ډېره ښه خبره ده، صحیح ده، خو دا ابهام ولې و؟ خو امن جرګه کوي چاته جی؟ امن جرګه کوي دا خو ټیک شو په صوبایي لیول باندې، بیا حکومتونو ته هم دغه ورکړي دي، ټول پارټیز ته یې ورکړي چې تاسو راشئ سر سوکر وباسو د دې سیزونو. خو اول د دې نه وړاندې دونه ابهام جوړ شو چې لکه دا مطلب چې کیجوالټیز پې کېږي او دا اپریشن دی او دا دی او دا منو او نه مو د هوټ دپاره په دې دوره قامي مسله باندې. لکه مسله دلته دا ده چې ګوره ابهام وي په پالیسۍ کې که نه نو بیا مسله اوږدېږي. مونږ خو ټکر صاحب لا پرونی ماشومان سنبال کړي نه چې نن پکې بله دماغه وشو. نو الله دې خیر کی، خو پالیسی یو مطلب چې مرکوز پالیسی پکار ده او سنجیده پالیسی پکار ده. په دې کم از کم اوس سیاست کول نه دي پکار، دا د دې وخت نه دی چې کوم هلته رژیم دی په افغانستان کې هغوی ته هم کلیر کټ میسج ورکول پکار دي. چې کوم انډیا ده نو خو لکه اوس په بهار کې دا خو ګوره د انډیا عادت دی، په بهار کې الیکشن دی، مودي ته د ووټس دپاره یو ناره پکار ده، اخو ایزي بس مطلب چې اخو اشارې ضرورت کې چې دا هغوی کړی دی، صحیح ده، نو اخو ځان له هلته ووټ بینک سیوا کي. دلته څه مسله ده؟ اخو د هغه پراکسیز دی استعمالوي، نو پکار ده چې په دې پوه خلک پوه شي. مهرباني ټکر صاحب یقینا ډېرې ګټورې خبرې مو کې. کامان صاحب ستاسو اړخ ته به راځم. مونږ ګورو چې لکه پولیس خو مطلب قربانیان هم ډېرې ورکي، خو را به شو افغان کډوال حوالې سره. کډوال چې کوم دي نو څومره تیزۍ سره روان دي، ځکه چې هغوی ته خو بارډر کلو کړی دی، چې کوم په تذکره خلک دی هغوی ته هم بارډر کلو کړی دی، پیښې هم مخې ته راځي. نو آیا افغان کډوال څه پوزیشن دی لږ دا مخې ته کېدی؟ د افغان کډوالو چې کوم پوزیشن دی زما په خیال هغې کې ډېره سستي راغلې ده. بیا په خیبر پښتونخوا کې ډېره زیاته سستي ځکه راغلې ده چې د خیبر پښتونخوا چې کوم تیر وزیر اعلی علي امین ګناوتون نو هغه هم ویل چې یاره زه د خپلې صوبې نه افغان کډوال په زور نه وباسم، او د اوسني حکومت هم تقریبا همدغه یو دریځ دی چې یاره افغان کډوال که په خپله مرضۍ باندې ځي او یا د یو ان د چارټر د یو ان ایچ سی آر د چارټر مطابق د خپل مرضۍ باندې ځي. خو زه یو خبره دا کوم چې لکه تر کومه به ته په پردي ملک کې پروت یې، تر کومه به ته لکه دغه خپل ملک چې تاسو په هر ځای کې یې نو د افغانستان جنډه او هر ځای کې هغه د نیمې خښتې جومات د ځان دپاره خوښوئ چې بس موږ خو افغانیان یو، موږ خو پښتانه یو. د خپل ملک ته ولې نه ځئ؟ دغه ملک آبادوئ ولې نه؟ دغه ملک ولې د بل دپاره استعمالوئ؟ نو هغسې هغوی وایي چې هلته په هر کمان صاحب هغوی وایي چې هلته کې په هر شیز باندې بندیز دی. په څه باندې بندیز دی؟ هغوی وایي چې د جینکو تعلیم نشته دی، موږ ته روزګار نشته دی. د جینکو د تعلیم چې تر څو پورې خبره ده نو هغې چې خپل فیمیل ډاکټر یې نشته دی جی، چې خپل ملک ته لاړ شي، په خپل ملک کې په دغه حکومت باندې دباو واچوي، څه ناسه طریقه خو به کوي که نه. اوس ته په پاکستان کې ناست دی، په ایران کې ناست دی، په امریکا کې ناست دی، په انګلینډ کې ناست دی، او صرف دغه یو دریځ خپلی چې یاره زما په ملک کې چې د جینکو تعلیم نشته او فیمیل ډاکټرانې پکې نشته او دا پکې نشته او دا پکې نشته. نو دا خو د مسلې حل نه دی. هلته خو جي زه لږ تاسو سره پې ځکه دغه کوم هلته چې کوم حکومت دی جي هغوی خو د قلم په ځای په ټوپک خبره کوي. نه دا خبره به زه تا سره تر ډېره حده پورې زه یم چې ونه منم، جی ځکه دا د خلکو سوالات دي هغه زه تاسو باندې کوم. نه صحیح ده، دغه سوال جواب زه تاسو ته په دې در کومه چې د 20 کاله د اوسنۍ چې کومه خونړۍ جګړه وشوه، جی امریکا او د ناټو فورسز چې دي نو په افغانستان کې پراتو تر 20 کاله پورې هغوی دغه افغانستان سر نه که، فتح نه که، خپلې نه که. تاسو خبر وکړه چې هلته یې دباو واچوي که نه په خپل حکومت باندې، نو هلته څوک احتجاج ته نه پرېږدي، نو دباو به څنګه اچوي؟ ګوره د هغې نورې هم ډېرې طریقې دي، د هغې نورې هم ډېرې لارې دي. دا طالبان د دې امارت اسلامي چې کوم دی د دې تعداد به د 1 لاک نه زیات تعداد د دې نه دی، او په هغې کې هم ما تاسو ته وختي هم خبره وکړه په دغه کې دغه یو ګروپ نیم دی چې هغه ډېر سخت دریځونه لري د مختلفو څیزونو حوالې سره. لکه په لومبي ځل چې کله ټیک وشو د رژیم چینج وشو نو د دوی چې کوم اوسنی وزیر خارجه دی امیر خان متقي، هغه سره یو بین المللي ادارې هغه ورسره خبرې کولې نو ورته یې چې د زنانو تعلیم یا چې کوم تاسو هلته هغه شرعي چې کوم حدود او ډېر سخت و په هغې باندې نو هغه ورته یې چې هغه حدودو سره خو بیا ګورو، خو زه په خپله د یو لور پلار یم او د یو خور رور یم او زما خپله چې دی کورواله مې هم شته، مور مې هم شته، نو د دې مطلب دا دی چې زه هم زنانه لرم او هغوی ته مسلې هم راځي، زه به په خپلې لور هم سبق وایم او زه هم دا غواړم او دا ځل مونږه
د 20 کاله جګړې نه ډېر څه زده کړي دي او دا ځل به موږ هغسې دغه نه کوو د زنانو په تعلیم باندې ښه په غړومبو ورځو کې به دا دغه راتلی چې ځای په ځای به زنانو چې دی نو طالبان چې کوم دغه جنګجو او په کابل کې هغې ټیک ورکړی او دغه کړی نو هغې ته به یې ګلونه او تحفې ورکولې چې ستاسو د وجې موږ محفوظ شو ښه جي لکه که هر څه ته لاړ شي خو اندروني امن د هغې برقرار دی او دغه امن لازمي خبره چې د هغې پولیس به لږ سختۍ کې جي خو د ولس سره هم ډېرې لارې شته یوازې دا نه لکه د افغانستان د زنانو د حقونو دپاره کار کوونکي یو ډېره بزرګه خاتون ده ډېر عمر رسیده خاتون ده هغه چې د نو هغې ذبیح الله مجاهد سره او دغه ټولو خلکو سره یې باقاعده ناستې په دې باندې کړې دي او دوی ته دا ویلي چې تاسو نشئ چلولی زه دله استادان هم در کوم زه دله سکولونه هم چلوم بالکل ځان لګې خو هر یو ځای کې ګور هغه یو داسې متحد حکومت خو نه دی که نه نه د هغه سره متحد فوج شته نه هغه سره متحد انټیلیجنس شته نه هغه سره هغه سیاسي بصیرت شته چې کوم پکار دی او دغه 20 کاله کې چې دوی دومره هم څه زده کړي نو که تاسو اوس وګورئ جي هغې هر ځای کې چې دي نو خبرې په خبرو باندې کوي که هغه افغانستان ته امیر خان انډیا ته امیر خان متقي لاړو نو دا هم د دې یو خبرې یو دغه شته یو مثال دی چې هغې اوس د ټوپک په ځای په خبرو اترو باندې د مسلو حل کولو کوشش کوي خو هغه سیاسي بصیرت نشته هغه فهم او فراست نشته دا خو جي بل ملک ته ځي که نه بل ملک ته خو ځان سره ټوپک نشي وړی بل ملک ته ټوپک نشي وړی خو د بل ملک ته تګ هم نشو کولی جي امریکا د انډیا هم څه ځایونو کې د واهان پټۍ سره یا خو کامران صاحب خبره شارټ کوو چې د عوام جي ضرور داسې دا ګوره دغه رژیم دا عبوري حکومت دا طالبان دا په زور راغلي صحیح د ټوپک په زور ټیک راغلي دی جي دی د ولس په خوښه نه دي راغلي د هغوی په رای نه دي راغلي خو په دوحه معاهده کې څلور چې کوم مین نکات دي په هغې کې یو دا و چې ټول شموله حکومت په جوړو کلیکټیو صحیح. ګورنمنټ په جوړو دی واک سپارلو ته تقسیمولو ته بالکل تیار نه دي ښه جي او څنګه شاجي خبره وکړه یو لیاقتي یو فراستي یو سفارتي یو سیاستي هغه لیک کوي سوري ټو سي جي بهرحال که د دوی په ځان باور وي ولس ته دې لاړ شي ورته ووایي بالکل. چې زموږ دا د خدمات دي که ولس ته خوشحاله چې او د ماشومانو تعلیم نه منو روزګار د زنانو نه منو د دوی تداوی ډاکټر وغیره نه منو زه هم دقه خبره نو دغه کوم دي، ډاکټر صاحب چې یو ټیک شو. فیمیل به څنګه میل ډاکټر ته ځان ښیي چې فیمیل ډاکټر نو دا ایشوز دي که نه نو په زور ناستي که نه دقه د خبره ولس په رای نه دي جی. په جمهوري خوښه نه دي راست ټیک شو همدغه خبره ډاکټر صاحب تاسو چې کومه خبره وکړه جی. که نه ما هم درته همدغه خبره وکړه لکه غړومبی بیان ما ته استاد امیر خان متقي وایي چې مونږ هغه به څه نه کوو چې کوم مونږ تیر حکومت کې کړي یا کوم تیر ظلم دوی راغلي او تیر ظلم جی. دوی راغلي د ټوپک په زور خبره صحیح ده دا ظلم دوی راغلي هغه حالات هغه وخت کې چې څنګه و دې وخت کې چې څنګه و هغه به نه چیړو خبره به دا کوو چې دوی کوم خپل بیانونه ورکړو په هغې باندې دوی ونه درېدل په هغې باندې دوی دغه ونه کړه او دا ستاسو دا خبره چې که دې خوا د زنانو په تعلیم باندې بندیز لګوي او دا پردې سره او شریعت سره نو دین خو تا ته دا وایي چې علم حاصل که ته د چین پورې ورپسې لاړ شي لکه بالکل. ګوره او خبره دام نه ده چې لکه د زنانو هغې داسې نه ویلي چې علم د سړي حاصل کړي علم حاصل که هر مومن ښځه او سړی نو که دوی د دین هغه تشریم په بل اړخ کوي نو بیا خو یو بله خبره شوه ډیره مهرباني د پروګرام وخت هم دومره و یقینا چې موږ په دې باندې څومره هم خبرې کوو نو ختمېدو نوم نه اخلي ټکر صاحب ستاسو یو ځل بیا ډیره مننه پروګرام کې د راتلو کامن صاحب ستاسو ډیره مننه پروګرام کې د راتلو ګرانو کتونکو خبرې ډیرې زیاتې دي او الله دې وکړي چې کم دغه تاوتریخوالی روان دی د پاکستان او د افغانستان دا دې ختم کړی شي ځکه چې